د دنیا کار روزګار دې خراب دی، دنیا درنه مخ اړولی، ګزاره دې نه کیږي، کاروبار دې په ټپو باندې ناست دی. سعودي عرب کې خاوند دی رور دی، د هغه کاروبار نه چلیږي. یا په خپله موږ په پاکستان کې ژوند کوو، ګزاره ګرانه ده او وایو چې دنیا را الله تعالی خپله راولي، الله تعالی را باندې فراخي راولي. او دنیا چې ده الله تعالی راته په ښکلې طریقې سره راکړي چې نورو غریبانانو سره هم امداد کوم، مدد کوم. د هغې دپاره د ټولو نه اسانه وظیفه او انتهایي مجربه وظیفه د یا وهابو ده. د یا وهابو یو داسې وظیفه د مسلمانانو وروڼو چې دا د الله تعالی نوم دی، او دې وظیفه معنا هم دا ده چې الله تعالی بغیر د څه عوض او بغیر د څه مطلبه تعالی درکوي. نو تاسو دا وظیفه انشاءالله العزیز وکئ. دې وظیفې 3 جزه دي، دا په 3 قسمه ده او 3 مختلفو اقسامو دپاره ده، یعنی حاجتونو دپاره ده. نو انشاءالله تاسو دا وظیفه وکئ، انتهایی اسانه ده، تاسو به خوشحاله یئ. تاسو به ماته هم دعا کوئ چې تاسو دا وظیفه موږ ته راکړه. نو انشاءالله د خوشحالۍ هغه ټول اندازې به تاسو ته په خپله په دې وظیفه کې وشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترمو په دین مینو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې. الله جل شانه هم خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجات د خپلو خزانو نه پوره کړي. که زه خپله خبره زه تاسو ته وکړم چې دا وظیفه زه هم په خپله کومه، او که زما د پیسو تاسو ته پته ولګي چې زما څونه پیسې دي، مطلب زما د مدرسې تنخواه څونه ده، د جومات تنخواه، نو تاسو به توبې وباسئ چیرې په دونه پیسو کې په دې زمانه کې څنګه ګزاره کیږي. نو مسلمانانو وروڼو، الله تعالی ماله ټیم په ټیم بهترینې پیسې راکوي او ټیم په ټیم الحمدلله بهترین رزق الله تعالی ماته راکوي د دې وظیفې په برکت سره. نو تاسو هم دا وظیفه شروع کړئ، تاسو ته به الله تعالی بهترین رزق هم درکړي، بهترین روپۍ، بغیر د څه مشقت او بغیر د څه تکلیفه به درکړي. ځکه چې زه تشه امامتي کوم، ورسره یې ماشومانو ته سبق ښیم. الحمدلله الحمدلله داسې خوراک الله راکوي داسې بادشاهانو ته هم نه میلاویږي، او داسې پیسې الله تعالی راکوي الحمدلله چې هغه بغیر د څه عوضه او بغیر د څه تکلیف الله تعالی ماته راکوي. نو زه هم دا غواړم چې زما د مسلمانانو وروڼو ته الله تعالی رزق وسیع ورکړي او الله تعالی ورته کاروبار کې او په رزق کې برکت واچوي. او کاروبار هم نه چلیږي، دا وظیفه وکړئ. که رزق صحیح نه میلاویږي، یعنی تنګسیا ده پکې، غربت دی پکې، فقر او فاقې دي، دې وظیفې سره بس تاسو تمام حاجت الله تعالی پوره کړي. بل دا چې دا 3 قسمه باندې زه تاسو ته دا وظیفه ښیم. ښه، تاسو قسمونه ځان سره نوٹ کړئ، آسان الفاظو کې درته وایم. لومبنی خو دا قسم دی مسلمانانو وروڼو چې دا وظیفه به تاسو د سحر د مونځ نه پس او د مازدیګر د مونځ نه پس کوئ، او څو کرتبه یې کوئ، دا به تاسو صرف 101 مرتبه کوئ. د سحر مونځ نه پس، د مازدیګر مونځ نه پس 101 مرتبه یا وهابو یا وهابو یا وهابو. انشاء الله العزیز چې الله تعالی به تاسو ته دومره مال درکړي چې تاسو به راضي کولی نشئ. ښه، دغه پښتنو خبره به په د کټ په بالښتونو کې ورمنډئ. دا خو یو وظیفه شوه. دویمه وظیفه دا د مسلمانانو وروڼو، دا وظیفه به تاسو د مازدیګر د مونځ نه پس یا د ماښام د مونځ نه پس 414 مرتبه په پابندۍ سره کوئ. دغه 414 مرتبه پابندۍ سره مخکې رخصتي 11 پیرې درود ابراهیمي. دې وظیفې کې به الله تعالی دا حکمت دلی مسلمانانو چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو کاروبار هم روان کړي، ستاسو ترقي به مو کړي د دنیا په لحاظ سره، الله تعالی به ستاسو بنده بیړۍ هم روانه کړي، او رزق وسیع او رزق فراخ برته هم الله تعالی درکړي. دا وظیفه به تاسو جاری ساتئ. ښه، لکه څنګه چې ډاکټر موږ ته ووایي چې دا دوایي به جاری ساتي، د 1 میاشت، د 2 میاشتو یا د 6 میاشتو کورس دی جاری به ساتي، نو دا وظیفه به یا وهابو به دا تاسو جاری ساتئ. صحیح شوه. کومه چې 3مه وظیفه د مسلمانانو هغه انتهایی اسانه ده، لیکن د هغې به تاسو ختم کوئ. د ختم طریقه دا د مسلمانانو وروڼو چې دا وظیفه به تاسو 1,50,000 کرته وایئ.
دا په څونه وخت کې وای نو که دا تاسو په کال کې ختموئ او که په میاشت کې ختموئ او که په یو ورځ کې وای هغه تاسو پورې منحصره ده. هو د یو خبره پکې د لحاظ قابله ده د مسلمانانو چې دا به تاسو ګوره ځان ته نه خلاصوئ. مثال فتوه داسې به نه وایي یا وهبه یا وهبه یا وهبه یا وهبه یا وهبه، نه داسې به نه کوئ. دا وظیفه دا به په ښکلې طریقې سره داسې کوئ یا وهابو یا وهابو یا وهابو، او د دې معنی به خپل ذهن کې راچوئ چې الله تعالی بغیر د څه عوضه الله تعالی ورکړه کوي انسان ته. نو الله تعالی بغیر د څه تکلیف او بغیر د څه مشقت او بغیر د څه لاس او خپو خوځولو نه الله ماته رزق وسیغ راکړي او کاروبار راکړي. دا 1,15,000 ختم چې دی دا به تاسو په هر څونه وخت کې وایي دا ویلی شئ. صحیح شوه؟ خو دا به تاسو دغې ښکلې طریقې سره کوئ. دا ختم چې دی دا تاسو د کومو حاجاتو دپاره کولی شئ. اوس د چا یو زنانه ده، ډېرې تورسرې زنانه داسې دي چې د هغوی اولاد نشته. صحیح شوه؟ د هغې دپاره د 1,15,000 پیرې دا ختم راونیسي. د چا کاروبار نه روانېږي د هغې دپاره د 1,15,000 راونیسي. د چا بچي بدعمله دي، بد اخلاقه دي او یا خاوند ورسره جنګ جګړې کوي، یا دغه رنګې د هلک او د جنۍ محبت دی د نکاح دپاره، یا دغه رنګې د ویزې مسله د مسلمانانو د هغې ټولو مسلو دپاره به تاسو 1,15,000 پیرې په ښکلې طریقې سره راونیسئ. روزانه ځان له یو تعداد مقرر کړئ چې دونه به د مطلب مثال فتور د ورځې به زه 10,000 پیرې ویم. صحیح شوه که نه؟ 10,000 پیرې به د ورځې ویم نو دا تقریبا 10 او 12 ورځو کې دا ختم کیږي چې 1,15,000 پیرې کې ورځ کې 10,000 پیرې وي. که وایي چې ولس کې 15,000 پیرې وایي نو بیا تقریبا 2-3 ورځو کې دا ختمیږي. خو چې تاسو څونه ویلی شئ که نه تاسو ته څومره اسانه وي هغې طریقې سره دا وظیفه تاسو د یا وهابو دا ختم انشاءالله شروع کړئ. صحیح شوه؟ او روزانه ورسره انشاءالله د خپل وس مطابق څه ناڅه صدقه د الله تعالی دپاره ورکول چې الله ما دا صدقه ورکړه دا ختم م رانیولی د خپل کاروبار دپاره، د اولاد دپاره، یا د ښځې خاوند محبت دپاره، یا نور داسې قسم څه مسایل دي تاسو ته هغې دپاره مې الله رانیولی. دې مسلې ته ته وجود ورکړې او دا مسله مالک الله د خپل در نه ته ختمه کړي. انشاءالله العزیز چې دا وظیفې دا 3 تاسو راونیولې، یو د 101 مرتبه مازدیګر او سحر مونځ نه پس، یو چې دی د مازدیګر مونځ نه پس 414 مرتبه، او یو چې دی 1,15,000 پیرې دا ختم. نو تاسو اوس خپل ځان ته ګورئ چې په کومه وظیفه ستاسو واره برابرېږي او تاسو ته اسانه وي هغه وظیفه د خپلو حاجاتو دپاره راونیسئ. انشاءالله نږدې ده چې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجات پوره کړي. جزاک الله خیره.